نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنور علماء الشرف كلهم عند الشرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د روزو متعلق څه مسائل بیان کړل. دا اخر جماعت الوداع ورته وایي، معززه جمعه د رمضان مبارک. نو دلته دا ده چې تاسو ته په دې باندې د فطرانې متعلق یو څو خبرې وکړم. فطرانه موږ او تاسو خو د رمضان مبارک روزي ونیولې. د الله رب العزت یو خپل یو قانون دی. په دې رمضان مبارک کې الله رب العزت موږ جسماناً د روزو په لحاظ سره د ګناهونو نه پاکوي. او دا یو داسې معزز میاشت ده، زما خپل دا سوچ او فکر او عقیده ده چې ان شاء الله په دې باندې هر مسلمان جسماناً د ګناه نه پاکي. خو بیا الله رب العزت موږ او تاسو سره مالی حالات هم موږ او تاسو چې زموږ تاسو مال څومره دی هغه هم پاکوي. نو هغه په څه سره پاکوي؟ د فطرانې په حکم سره. مونږ دې ته د پښتو په زبان کې سرسایه وایو. د دې متعلق صرف د رمضان مبارک سره دی. د رمضان مبارک د اورد اول نه سٹارټ شي
او تر اختر تر منځ پورې د دې ورکول په هر مسلمان باندې واجب دي. خو بیا د پکې وروسته یو اهم مسله وکړه په هغه بعضو د زکات په مسایلو کې موږ یو قید لګو. هر بالغ عاقل هغه سره موږ بالغ او عاقل لګو. خو دې کې دا مسله نشته. دې کې چې کم معصوم د صبح صادق نه د شوال په میاشت باندې د صبح صادق نه وړاندې را پیدا شو، دنیا ته تشریف راوړو، د هغې والدین به هم د هغې فطرانه ورکوي. عربی کې دې ته وایي فطرانه. دا لوی بحث دی چې په یو لفظ باندې زه تاسو ته بحث کوم، ډېر کافي وخت لګي. خو پښتو کې دا معنا هم نه ده چې تاسو دا کوم الفاظ دي. پښتو کې د دین علماء تعبیر کړی دی سر سایه د سر سورې. نو د دې ورکول واجب دي، سنت هم نه دي، فرض هم نه دي. خو ذهن کې یوه خبره یاد ساتئ، بعضې شی فرض وي خو عقیدتاً واجب وي. بس دا لوی علمي خبره ده. که سړی د دې نه انکار وکړي نو هغه پې کافر کېږي نه، خو ګناهګارېږي پې. دا به څوک ورکوي؟ دې کې بیا له علماو اختلاف دی. زمونږ خوب امام ابو حنیفه رحمه الله مونږ د چا په مذهب یو؟ هغه وایي فطرانه په هر هغه سړی ورکوي چې دې مالک نصاب وي. هر چا فطرانه نشته، په غریبانان به نه ورکوي. څوک به ورکوي چې څوک مالک نصاب وي او د هغه سره نصاب برابر وي. خپل لوی بیان د نصاب متعلق. نو دې به بیا د هغه وخت سره فطرانه ورکوي. وروسته به راته بیا د الفاظ ویم د څه سره به ورکوي، هغه راته بیا ویم. نو دا زمونږ د خوب امام ابو حنیفه رحمهم الله مذهب دی. ائمه ثلاثه وی درې امامان، امام شافعی، امام احمد بن حنبل صاحب، امام مالک صاحب. د دې دنیا کې چې دا څومره عبادتونه مونږ کوو د الله دپاره کوو، خو په طریق او د ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال مونږ احادیث را نقل کوي، خو په طریقې مونږ د څلورو امامانو راوالي. ان شاء الله که چېرې خیر او ژوند وچېرته غټ اختر نفس نو زه مې کېږي چې تاسو بیا په دې بیان وکړم چې پوه یې کړم.
دا بعض خلک دا مسله را میدان کوي د خلکو ذهن غلط ذهن سازي کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور کې وي امام شرط و دا لوی بیان دی ان شاء الله غټ اثر نه پکړه ته به وکم نو درې وړ امامان وي د څه وایي مونږ په عربی کې ائمه ثلاثه دی وایي چې د چا سره د بیګا د رزق نه اضافي حساب راځي مالک نصاب ته نه لګي د بیګا د رزق نه د دې سره دومره حساب راځي چې دته نه پاتې دی نو دې په ترانه ورګي دا د درې وړو امام ائمه ثلاثه مذهب دی به زموږ امام چې یو څه شاګردان د امام احمد بن حنبل امام محمد صاحب او امام ابو یوسف صاحب هغه هم د ائمه ثلاثه خپل استاد دلته پرې خیره هغه دې مساله کې ترجیح ورکړې ده ائمه ثلاثه طرف ته متأخرین علماء فتوا د چا په دغه باندې ورکړې ده متأخرین علماء هغه د ائمه ثلاثه مذهب باندې فتوا ورکړل کله چې سره د بیګا د رزق نه اضافي حساب راځي وای دې په پترانه ورکې نو د دې دلیل څه دی د متأخرین علماء دلیل دا دی چې د دې درې وړو مسله کې احتیاط دی موږ او تاسو دلته کې خپل امام سے په دې مسله کې پرې خېده هغه خپل دلته یو رائے ده نو نبی صلی الله علیه وسلم په تور کې با څور کړي کېدل دا حکم په مدینه کې راغلی دی په مکه کې دا حکم نو په هغه زمانه کې یو 2 ساعت چلیدل ساعت وای پیمانه تا یو ته به ویل مدني ساعت پیمانه او بل ته به وی عراقي پیمانه نو د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې په تاسو پیمانه چلې دي په مدینه کې اوس زمونږ د وړو د غټ پیمان چې څومره دي 16 کیلو دا د صاحب په انداز چلی دا بعد خلک چې څه چلی بس دا ډاکې ورولي شماري یو دوا وڅتل البکو خو د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې به تاسو ساعت چلیدي یو ته به مدني ساعت ویل بل ته به عراقي ساعت ویل نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو د مدني ساعت په پیمانه حکم وکړ
چې د مدني فساد باندې پیمانه باندې حکم وکړو خو هغه دور کې د دې غنمو دا روټۍ دا ډېره په مشکله ملاوي ده د خلکو خوراک اکثر طرف کې جوړې وي او وربشې وي د وربشو روټۍ به وه هغه دور کې به چې ته چا مهمان جوړ کړې نو تاله به د غنمو روټۍ پخه کړه خلکو به دا غنم ساتلي او په کور کې د غنم دا به میشن کړل دا به صرف د مېلمنو دپاره ساتلي بله به نه استعمالول په موږ او تاسو باندې زه بعضې وخت کې سوچ وکړم لوی عظیمشان فضل کرم دی اصل دی که موږ چېرته دا وربشو روټۍ لیدلې وي ما خو نه ده لیدلې او زه تاسو هم نه یې لیدلې دومره د الله فضل او مهرباني ده او بیا په هغې کې موږ قسمه قسمه نخرې کوو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته مدني د سانه حکم وکړو چې په غنمو کې په وړو کې باندې نیمه سا ورکوئ د پی فرض نه او په دې نورو اشیاو چې څومره دي نو په دې کې به پوره سا ورکوئ دې چې علما هغه حساب سره انیمه سا چې حساب وتلی هغه په کم 2 کیلو کېږي و یو سړی وایي چې زه وړه ورکوم نو هغه وړه ورکولی شي خو هر سړی به د خپل حساب برابر حساب ورکوي نه هغه زمانه کې به چې څوک حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د به د زیتونو کار کوو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د به د کپړې کاروبار کوو حضرت علی رضی الله تعالی عنه دې زمیندارو پټې دی ریبل سره نو تجارو د نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې څوک مالدار وي او برابر د وس مطابق هغه د غنمو نه ورکوي موږ تاسو خو ځان ته اسانه کړې ده هغه د خپل حساب د کجورو سره یا د مشمش د میوې سره یا د پنیر سره دا په کم یو 2 کیلو دا چې یو ځای شي نو 3.5 کیلو کېږي نو د دې نورو ټولو نه به 3.5 کیلو او صرف د غنمو نه خو اکثر مونږه کھیتی د غنمو حساب ورکوو نو دا تقریبا په کم 2 کیلو نو دا تقریبا دا حساب راځي نو په دې باندې بیا ما وروسته تقریبا دې یو ټوله چا وړاندې ټلیفون کړو اوس مې حساب لا وجودنه نه دی کړی خو دې چې مې اورېدل چې دا تقریبا 400 راګزار شو د 20 کیلو والا دا په دې هفته کې خور کا
نو ما خو تقریبا د 3150 والا حساب کړو نو دا تقریبا 284 د پاسه پیسې راځي پیپر احتیاط په بنا باندې ما 300 روپۍ قسط مقرر کړ خو نن زمانه کې علماو ته کې علماو په تو ورکړل د 320 روپۍ دا چې دا دیو زیاته وایي نو دا د احتیاط په بنا باندې ورکړي چې احتیاط په دې کې وشي نو کوم تاسو ورته خو به علماو چې دا پیسې بهتر پدې دي چې مسلمان په خپل حاجت پوره کړي نو کوم تاسو د روزې د اول ورځ نه واخله تر اخر د مونځ پورې دا قید پکې نشته چې د اخر د مونځ سره به وصل ورکې بعد خلک مانه تاسو پوښتنه کوي چې رمضان مبارک شروع او څه عزت ترانه یو مسلمان لور کوم خپل بده حساب ولګي نو څه ځایم دا ډېر بهتر ده وجدان چې تاسو دې په تهانه په څوک رو جماعت یو خپل د بچو ضرورت په فکر کې نو بیا دا د فطرانه متعلق د غنمو متعلق بیان دی حساب داسې دی تاسو په خپل حساب لګولې شئ ما تاسو په روز سره خپل کلم دا خبره واضحه کړې و یو سړی و چې په خپل حساب لګو 20 کیلو آټا ده ایسا وکړ دکاندار نه تاسو کو هغه په من باندې بیا د 20 کیلو په من تقسیم کا ایو کیلو ته څه ټکیلا ایو کیلو به راوخله هغه په من سلور پاو په یو کیلو کې هغه تقسیم کا به واپس دا یو پاو ته لري کو دا درې واپس کی ضرب کا حساب پتا ته په کار کې د یو درې پاوا او دا یو کیلو چې کم دی ور سره جمع نو تا د کلکولیټر څخه پاو خای چې د حساب ستاره به یو سره مریض ته روزي نشي نیوي هغه باندې ډاکټر روزي باندې کړی دا الله رب العزت په یو قانون یو نظام دی اوله نو یو څه دا خبره کوله چې بیا یو صحیح ډاکټر وي شرعي ډاکټر دا قید پکشتا هغه تاسو وایي ګورئ چې دا مرض خطرناک دی ته په روزي نه نیسئ ګورئ دلته دا د مولا کار نه دی وزدت کې دا اتلتي ډاکټر ته ملاو ده زما خپلوان دي هغه نه د هسپتال کې ګورده کټ شو چې ګورده ته د څه چې په کې نه نبات هسپتال کې نو په له وته پر پتا روزي بندي سبا د روزي حساب ورکړي نو بیا به چې ته حساب ورکې نو ګوره ته پوره میاشت حساب به ورکې که بیا د 2900 د 2800 دا حساب به نه ورکې که روزت فرضي چېرته د 2900 ورځې خو ته به د 1300 ورځې حساب لګې د میاشتې همدغه ته حساب ته یو پر حساب چې راوالی 300 نو دا د یوې روزې نه د حساب
دا تقریبا 9000 روپۍ ته د پاسه جوړېږي، تقریبا 9000 روپۍ جوړېږي. نو د مریض لپاره به دا حکم دی. چاله به ورته دا بهتر دا ده چې په رشته دارو کې ورکړی شي. رشته دارو کې ځکه بهتر ده چې رشته دار ته د رشته دار حالات معلوم وي. غریب له به ورکو چې وس نه لري، کمزوری وي، نو بهتر دا ده چې رشته دار ته میلاوي شي. د یو رشته دار کې دی حساب کتاب برابر دی، نو ګاونډي بهتر دی چې بیا دې کې حساب کتاب برابر دی، نو بیا به دې له غربا ګورو. مسائل په کې ډېر زیات ټیم ختم دی، خو چې یوه جنۍ د کور نه واده شوي پرون هم دا مسله راته چاودېده چې یوه جنۍ دې سره به څه کوئ، د پلار لور ده واده شوې ده، نو چې کله دا واده شو د دې حکم د دې پلار نه ختم. اخرنه د مسجد پېشمام بعضې خلک د پېشمام سره داسې خبره وکړي، دا پر ما ډېر کتلي دي. د پېشمام سره داسې خبره وکړي چې صرف موږ ته امامتي کوه، زکات شو، خیراتونه شو، فطرانه چې دا موږ تاله درکوو. که د کوم پېشمام سره داسې خبره شوي، نو دا فطرانه چې څوک یې ورکوي نو هغه له بیا نه کېږي. ولې؟ ځکه چې دا عوض جوړېږي د هغه د امامت نه. نو پېشمام هم چې اهل نو حرام یې بیا اخلي. که غریب وي نو بیا جایز ده، او که د عوض په دغې اهل نو حرامه ده. او مقتدی چې ورکوي نو د ده فطرانه نه کېږي. دا بسي ګوهر لیکلی دی، یو کتاب دی اشرف الانسان رحمت الله علیه. وایي که چېرې د امام پېشمام تنخواه مقرر په مسجد کې نه وي، اخلی ورکول پکار نه دي، ځکه دا عوض د هغې نه جوړېږي. احساس دومره ضروري دی. نو موږ دا مسله باریکه مسله ده، په دې کې موږ خو سوچ او فکر کوو. ها که د چا پېشمام کمزوری وي، مالي حالات غریب وي، وزدهر نه وي، نو بهتره چې هغې له ورکړی شي. بیا په مدرسو کې طلبا سبق وایي، مدارس دي. زمونږ استاد ته څومره علما الحمدلله جوړېږي، تاسو په دې فطرانو په دې حساب سره علما جوړېږي. دې کې تاسو مکمل حصه ده د دې په علم کې. ذکر دې طلبا مدارس استاد سے امداد دي. نو که چېرې هلته ورکړی شي نو هم جایز ده. نو حساب سره 300 روپۍ ته ګندم په حساب سره تاسو ته ما مخکې مېرې تېر شوی جماعت المبارک په ورځ، او اوس مې هم دغه حساب دی. نو په پیپر باندې چې کم دی 300 روپۍ مقرر دي.
د اختر د منځ پورې د دې ټایم دی لکه څنګه د موږ تاسو ته ماسپښین له وخت مستیل وي که چېرې د اختر د منځ پورې یو مسلمان ور نه کړه ټایم علاج علما ذکر کوي چې ګوره د بعضې عمل قضا وي د دې بیا قضا شته قضا یې دا ده چې ورکوې به نو الله رب العزت موږ تاسو ټول په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين